जी सर اخیری سوال تاسو په جلسه کې په IMF باندې ډیر زیات تنقید وکړو نو د جماعت سره د معیشت د بار پاکستان معیشت چې دا هم ډیر خراب دی نو هغه الټرنیټیو د څه پروګرام دی چې هغه جماعت په اقتدار کې راشي هغه موږ به د دې قرضونو د دې مسلونو IMF د سیاست IMF part of the problem دی part of the solution دی او هغه part of the solution ول پاکستان 23 پروګرامونه د IMF واستي په کار چې پاکستان اوس د چین په شان ترقی کړو او پاکستان ورسره پکته تللی دې مطلب دا چې IMF part of the problem دی part of the solution دی لہذا موږ به الټرنیټ خطر وایو الټرنیټ سي نمبر 1 کابینه کما کا 87 رکنی کابینه دا بوج پاکستان کو شت باندې دا unnecessary ده دا عیاشي ده نمبر 2 پروتوکول کلچر ختم کړي نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم پہ 1,50,000 سیوا گاڑی دی دا کولونیل ایرا دا یادگارونه گورنر ہاؤسز دی ایوانی وزیر اعظم دی ایوانی صدر دی دا ہیلی کاپٹر کے سفر دے اسپیشل تیاری دی دا بالکل خراب کی دا غریب و خلق پشان متوسط و خلق پشان پاکستانیان پشان جواب دے رہے FBR کرپشن گر دے FBR نے کرپشن ختم کیا FBR نے کرپشن ختم کے more than 1 trillion سٹاف بجٹ کے سٹاف ٹیکس نیٹ کے سٹاف ریونیو کے باقی کے اضافہ ممکن ہے مافیاز آٹا مافیا چینی مافیا سیمنٹ مافیا سریا مافیا اور مختلف قسم مافیاز باقی مافیاز باندې لاس چوڑا اگی مصنوعی گرانی چوڑا کړي اگی مصنوعی ذخیره اندوزی کوي او اگی دا لوټي په دوه لاس باندې لوټي په دې کې فارما مافیا هم ده د دوايانو مافیا هم پکې شامل ده نو په دې مافیا باندې تاسو لاس واچوي بیرونی ملک پاکستانیان پیسې او داخله جنرالانو پیسې دي د ججانو پیسې دي سیاستدانانو پیسې دي بیوروکراټو پیسې تاسو بدره یو بیوروکراټ د لور واده په تیر وخت کې باندې 70 کروڑ روپے سلانی ورکړل شوی ده د یو بیوروکراټ دا پیسې د کوم ځای نه راځي دا کومه طبقه دا لوټ مار دی نو دا سیس په دې باندې لاس اچول پکار دی او دې سره سره پاکستان چې کوم unnecessary import کوي تقریبا $8 billion موږ فوډ آیټمز دا بار نه دا راوړو دې باندې unnecessary import باندې بالکل پابندي لګول پکار دي دلته پاکستان کې چې کوم ستا یوت ته دا یوت سکیل کا دی له هنر ورکا دا ټرین کا او دا ایکسپورټ کا بار موږ ته لګرا مستا امبیسډر روبي دا مستا ریمیټنسز هم سیوا کوي دا تاسو ګوره $1.2 billion دته IMF ورکړي او دی $2 billion remittances ضائع کړل from July 2022 to December 2022 یعنی د جولائی 2022 نه دسمبر 2022 پورې $2 ارب ریمیټنسز پاکستان ضائع کړل او د 1.2 ارب د لپاره د IMF مخې ته پروپوزل باندې کرخه راکې دا ظلم دی نو اصل مسله IMF کې حل مسله IMF نه هغه زموږ د خپل کور په اورډر کې کولی د خپل معیشت په اورډر کې کولی یو ریولوشنري یو اونست لیډرشپ پکار دی دا په نتیجه کې په خپل مسله کې